دا تورډیر په مقام باندې موجود یم. قدرمنو دا علاقه چې کومه ده دا انتهایی زرخیزه علاقه ده، د ثوابۍ علاقه چې کومه ده. قدرمنو څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږه چې په خیبر پښتونخوا کې څومره هم دا مونږه سبزیانې دا بینډۍ یو شی بل شی دا فروټ وغیره هر څه خورو، نو په دا زیات تر چې کوم دی نو دا د ضلع ثوابۍ نه راځي. څومره هم تاسو ګورئ خټکي دي، هندوانه ده یا سبزیانې دي که هر څه دي، نو هغه دلته کې چې کوم دی نو خلک کري او ډېر په وفر مقدار سره په دې ضلع کې چې کوم دی نو دا سبزیانې او دا فروټ وغیره په دې ضلع کې کېږي. قدرمنو څنګه تاسو ته پته چې اوس دې نه مخکې لونه وشول، ګوره اوس هم د ګوساړې تاسو ته ښکاري خلکو چې کوم دی نو خپل لونه سنبال کړل، نو اوس په دې پټو کې چې کوم دی نو څه ناستې کرلي دي، تاسو ته به ښکاري هم لږ لږ راښتي دي. او ګوره یا به خامخ تاسو ته ښکاري یا پیاز کرلی، چا څه شي کرلی دی، مختلف قسم سبزیان چې کوم دی نو خلک کري، هغه مخامخ چې تاسو ته ښکاري جګوار دي. زما خبره مقصد دا دی چې دې علاقې خلک چې کوم دی نو هغه زمینداران خلک دی، او څومره هم چې مونږه دا سبزیانې خورو یا زمونږه دا ټماټر مونږ ته ارزان میلاویږي، دا دې کې د ثوابۍ ډېر غټ لاس دی. ځکه یا خټکۍ مونږ ارزان خورو، دې کې د ثوابۍ ډېر غټ لاس دی، ځکه ثوابۍ علاقې خلک چې کوم دی دا ډېر په وفر مقدار سره دا څیزونه کوي. هغه هم لس کیلو دي، دا لس نفرې دي، هغه څومره په 150 او دا 100. قدرمنو کتونکو د تاسو وګورئ 10 کیلو شاپر یا 10-12 کیلو شاپر صرف په 100 روپۍ باندې ملاویږي. داسې خټکي هم په 200 روپۍ باندې شاپر ملاویږي، نو هر څه دلته کوم دی ارزان دي. دا پټې تاسو ته ښکاري دا چې کوم دی په دې کې ټماټر کرلی شوي، څومره غټ پټې تاسو ته ښکاري، دا تاسو ته ښکاري ټماټر دي، دا هغه کیمره تاسو ته ښودلی شي. نو قدرمنو دا یو ټماټر نه یو خټکۍ نه بلکې هره سبزي هره میوه چې کوم دی دلته کې خلک کري او ډېر په وفر مقدار سره چې کوم دی دلته کې دا کېږي. قدرمنو کتونکو امید لرم تاسو به زما دا ویډیو خوښه شوې وي. ټولو ملګرو ته خواست دی چې دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مهرباني. الله مو ښه ده، بال لاره چتې خوشحاله اوسئ. د الله په امان.